من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه ملک مومن خان چیرمین ضلع کورم نیشنل پیس کونسل اف پاکستان. د ضلع کورم د امن امان په حواله سره یو څو خبرو کول غواړم چې په هغې کې د علاقې خیر او د علاقې فایدار امن او علاقې کې خلکو ته خوشحالي او یو بل سره بایچارې باندې اوسېدلو دپاره دا نن زه ډېرې ضروري ګڼم. ویلې چې هغې کې حکومت خپل څه کول پکار دي، عوامو ته مشرانو ته خپل څه کول پکار دي، او کوم دي مو ایمنیز دي یا امپیز دي هغوی ته خپل څه کول پکار دي. ټولو نه اول خو به زه دا وایم چې کورمې ایجنسي ضلع کورم کې چې کله هغه ایجنسي وه په دې کې ډېره څو کلونو پورې یو فساد غوندې و چې په هغې کې ډېر قیمتي خلک هم ضایع شوه، چې دا ډېره د افسوس خبره ده. خو بیا په هغې کې د مو مشرانو چې څومره د مو د علاقې هر قوم سره چې چا تعلق لرلو یا هر قوم نه په هغې کې نمایندګۍ موجودې وي، هغوی یوه معاهده وکړه په مرې کې چې هغې معاهدې په تحت به کورمې کې یو پایدار امن راځي. خو د افسوس خبره دا ده چې 2009 یا 2010 کې عام معاهده په مرې کې وشوه، په هغې باندې ډېرې خرچې وشوې او ډېر خلکو هغې ته خپل ټیم ویر کړو. خو تر نن ورځې پورې که هغې کې څومره پی راغلي دي یا اوس ډي سي سیسټم شو، ډي سي صاحبان راغلي دي یا نور کوم دي ملک واکداران دي، هغو هغې ته هېڅ داسې نظیر نه دی کړی، نظرانداز یې کړی دی اوسه پورې. هغه مرې معاهده اوسه پورې امپلیمنټ نه شوه. نو موږ د حکومت نه یو التماس کوو چې د ضلع کورم امن صرف ریوینیو ریکارډ کې نه دی، چې د ریوینیو کوډ جوړ شي یا ریوینیو دپاره یو ای ډي سی روشي، صرف په دې کې نه دی د کورمې امن. د کورمې امن د مرې معاهدې سره ویلې چې په هغې کې سنجیده مشران او ښه مشران چې هغه د ډاون ډسټرکټ نه وه ګرینډ جرګه جوړه شوه، په هغې کې د کورم او د ډاون ډسټرکټ ټول مشران ښه ښکلي او حکومت خوښ کړي مشران په هغې کې ناست دي. هغو دا یو نچوړ رایستلی دی د دغې علاقې د امن دپاره. نو موږ دا غواړو د حکومت نه او د ډي سي صاحب نه د 73 برګیډ کمانډنټ چې کوم برګیډیر نجیب عباس صاحب دی او نورې کومې سیکورټي ادارې دي، هغو نه دا مطالبه کوم د زه د خپل د نیشنل پیس کونسل د پلیټفارم نه چې برای کرم تاسو دا کومه معاهده چې د مرې شوې دی دا څومره زر چې کیدای شي دا امپلیمنټ کوئ او په دې باندې د عمل وشي، په دې باندې د کار وشي چې څومره خلک د یوه بل ځای نه بېدخل شوي دي، هغوی لوړ دي، علاقې پاتې شوي دي، غیر آبادي نن هغه په نورو شهرونو کې یوه ډېره د سختۍ او د مشکلاتو زندګۍ تېروي. نو هغو دپاره په هغو باندې د رحم وکړی شي چې هغه خلک واپس خپلو کورونو ته خپلو ځایونو ته واپس کړی شي، هغه خپل د علاقې کې خپل ژوند تیر کړي. نو په دې باندې مو د خپل حکومت نه د خپلو د دغې د کورمې مشرانو نه چې هغه دا یایي چې موږ د کورمې دپاره چې څوک هم ځان د کورمې د عوامو او د علاقې خیرخوا بولي، هغو نه موږ دا توقع کوو او موږ د هغو ته یو درخواست کوو چې برای کرم تاسې په دې شي باندې چې کومه معاهده مرې شوې دی دینې چې څومره زر کیدای شي په دې د عمل وکړی شي. د حکومت نه د اجتماعي طور باندې ټول کورمیوال دا یوه مطالبه وکړي، پرزور مطالبه ده وکړي چې دا د مرې معاهده د زر و نظر په عمل کې راشي
او چې څومره که هر ځونه دي که د افر کروم نه کوم خلک بېدخن شوي دي وتلي دي یا د لور کروم نه کوم وتلي دي نو هغوی د ټول په خپلو ځایونو باندې اباد کړی شي. هغو ته چې کومې معایضې په هغه وخت کې حکومت منلي دي هغه معایضې د ورته میلاو کړی شي. که د چا دکان دی که د چا کور ړنګ دی که د چا څه هم قسم نقصان شوی دی هغو ته د خپل نو زه دا یم چې څومره خلک چې د هغه نه بېکوره شوي دي بېدخل شوي دي هغوی د خپلو ځایونو کو اباد کړی شي. هغو ته د معایضې ورکړی شي چې د هغه د په خپلو علاقو کې د ښې زندګۍ تېرولو جوګا شي او هغو ته د که د چا سکولونه ړنګ دی هغو ته د سکولونه جوړ کړی شي. که چې چا هسپتالونه ړنګ دی هغو ته د هسپتالونه جوړ کړی شي. که د چا کورونه ړنګ دي هغو ته چې کومه معایضه وه کمپنسیشن چکونه د ورکړی شي چې هغه خپل علاقو کې آباد شي او یوه ښه عزتدار شهري په شان ته خپله زندګي. نن سبا د امن کمیټۍ نه جوړېږي خاص کر د مرۍ معاهده چې دی دغه په دې کې هغه دی چې ډېر خلک یایي چې د مرۍ معاهده د اپلیمنټ شي هغه نه بعد مو هر چي ته تیار یو. نو ډېر خلکو په د مرۍ معاهده باندې تحفظات دي چې که نورې کمیټې د امن جوړې شي یا نور څه جوړ کړی شي نو د دې وجې نه به د مرۍ معاهدې باندې څه تاثیر پرېوځي نو دا بیا نظرانداز کړی شي. نو برای کرم د ډي سي صاحب نه نور څومره اعلی حکام دي د قرب سنجیده مشرون نه مو دا اپیل کوو چې زر نظر د مرۍ معاهدې باندې عمل وکړی شي او دا د اپلیمنټ کړی شي چې هر سړي ته د دې نه پیدا ورسېږي. پاکستان زنده باد. نیشنل پیس کونسل